او د الله شان ته ګوره که یو سړی چاته ووایي چې لکه ما ته زه به تا ته ستا د دشمن نوم اخلم نو ته به ماله انعام راکړې نو هغه به ورته وایي چې لکه ته خو د انعام مستحق نه یې بلکې زه خو به تا له سزا در کوم چې ته ما د دشمن نوم اخلې خو ما خفه کوې خو د الله شان ته ګوره چې د الله پاک د دشمن نوم د الله په قرآن کې او په کتاب کې اخلي نو الله پاک به ما تعالی انعامونه راکړي ثوابونه راکړي شیطان د الله غټ دشمن دی او کته قرآن مجید کی قاری سے بوئی چې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم د شیطان کی 15 حرفونه دي نو کمازن بهار و نو 50 ثوابونه په الله تعالی درکې او کمانځ کې دننه و نو 1500 ثوابونه د شیطان پاک مونږ ته راکړي د دشمن په نوم غستو باندې الله مونږ له انعام راکړي دا قرآن برکت دی کنه فرعون د الله غټ دشمن دی وکته قرآن مجید کی تلاوت کې او دا یا مانځ کې و او دا فرعون نوم پکې راشي کمانځ نه بهر و نو 50 ثوابونه ورکړي او کمانځ کې دننه و نو 1500 ثوابونه الله د فرعون په نوم باندې الله معتاص راکړي سبحان الله قارون دا د الله غټ دشمن دی کته وای چې ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم قرآن مجید تلاوت کې قارون کې 15 حرفونه دي کمازن بهر و نو 50 ثوابونه په ملاوي او کدن و نو 1500 ثوابونه په الله راکړي دا الله عظیم رحم